وارم دې کرم ربا راغلم تا تکم ربا بار په ګناهونو یم ګرم ربا بار په ګناهونو یم ګرم ربا خدای په اسلام کې دوه اختر دي، یو چې کوم دی عید الفطر او بل چې کوم دی عید الاضحى دی، او دریم عید کله موږ ومنو هغه چې کوم دی هغه د جمعې ورځ ده، ځکه مخته تیر سو جمعه هم یو قسم اختر دی، نو دا درې اختره، نو بل اختر چې کوم دی هغه په اسلام کې نشته، او اوس چې کوم دی هغه بریلویانو او دا رقم اهل بدعت یو بل اختر په اسلام کې راځتلی دي د ځانه کته دی عید میلاد النبی وایي. اوس دا عید میلاد النبی خو په دا درو سره الفاظ کې چې عید می میلاد می او نبی همي دا درې سره الفاظ کچا مشته په قران کې راوښول یا په حدیث کې راوښول یا د صحابه په عمل کې راوښول یا تابعین یا تبع تابعین یا د فقه په کتاب کې، نو موږ به توري نه دی ویل د سبقه، نو نه په دغه درې سره توري په دغه الفاظ باندې چې عید میلاد النبی موږ دا دومره قدر اهم شی دی چې په دې باندې د خلکو د اسلام او د کفر فیصلې کیږي، او په دې باندې خلک وهابیت ته خلک زی او څوک خوارج په دې باندې بلل کیږي، او څوک چې کوم یاغه د اسلام فیصل کیږي، او څوک چې کوم یاغه ته ګستاخان رسول ویل کیږي، څوک دا ورځ نه مني. موږ دا دونه اهم ورځ ولا نو دا د احمد رضا خان زمون ته موږ دا وایو تاسو دغه الفاظ په دا ترتیب باندې په دا ترکیب باندې یا قرآن کې مرته ثابت کی چې قرآن کې الله ویل چې میلاد النبی مناو کی، یا بخاری کې یو روایت راوښیاست، یا یو باب راوښیاست، یا په ترمذی کې یا په ابن ماجه کې یا په ابو داود کې یا په مشکات کې، نو که په دا ترتیب باندې راوښوي نو بالکل به د دې مسلک حق دی، او که نه نو په پوسټ دا د کراستین شریف او د ګیډ مختار سره استلی دین دی، او دا چې کوم د خواهش پرستی ده دا بدعت دی، دا گمراهی ده، په دین باندې د خلکو نه استلی ده. دې باندې د عید میلاد النبی په اسلام کې هیڅ گنجائش نشته، نه د دې نوم تذکره په حدیث کې راغلی، او اوس کوم یو باب په ترمذی کې موجود دی، باب میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، الته چې کوم دی د بریلویان جګ جګ ورځوي میلاد نشته، په ترمذی کې باب قائم دی، امام ترمذی صاحب قائم کړی دی، ته او بلکی خره هغه دا وایي چې نبی اسلام په کوم ځای پیدایش شوی هغه ځای ذکر کړي، دا نه درته وایي چې عید میلاد النبی جوړ کړه. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم معنا میلاد چې کوم دا ګور د اسم ضرب څنګه ده، نو میلاد هر هغه ځای ته وایي چې هغه کې نبی اسلام پیدا شوی. امام ترمذی صاحب دا ذکر کوي چې نبی اسلام په مکه کې په کوم ځای کې پیدا شو، هغه ځای تذکرہ کوي، او په کومه زمانہ کې پیدا شو، ظرف زمان او ظرف مکان دا دوه ته اشاره کوي، یا هغه زمانہ یا هغه وخت چې هغه کې نبی اسلام پیدا شوی دی هغه ته میلاد ویل کیږي. نو میلاد ست دا بس خلی چې میلاد توري دی ویل دی، نو بس دا وایي چې جشن عید میلاد النبی دا غستا ډرامه به کې ثابت اسوله. تاسو کومه کاری صاحب چې کوي د یو فون د دفتر افتتاح کوله، انو قرآن کې چې وکتل بل ځای نه ورو، انو بس دایا چې په مخ وري ويوفون بالنذر، نو یوفون بالنذر صد د یوفون کمپنی ثابت کړه، نو یوفون معنا خو یوفون نه دي د خدای بندگانو، د بریلیان دا رقم خریدي لکه دا کاری صاحب چې په قرآن باندې د یوفون څخه د یوفون کمپنی ثابتوله، نو دا بلکی خره د شنلنګوټیان دا چې کوم یاغه څه کوي دغه باب میلاد النبی څخه د نبی اسلام د میلاد د توري څخه دغه جلسې ثابتي، دغه ډنډیانی، د جلوسونه، د ډرامې، د ارتړونه، دا ګډې دي ثابتي. نو دا چې کوم دی ګوره په اسلام کې دوه اختره کوم ډیر شته سره وکړو به درې اختر وبنو سلام اختر خو ستادي کو او ستا ورني کوله که ثابت کی په دې وجه باندې دا بدعت دی. دا په دا اوس کیفیت باندې چې کوم خلک مانوي سبا ورځ په دا ملکو کې په اسلامي ممالک کې دا ورځ منځل کیږي په دا کیفیت باندې دا بالکل بدعت دی، دا گمراهی ده، دا د اسلام بنیادونه نړول دي،
دا د اسلام خدمت نه دی. دا ساده خلک نو په اجازه چې دا خو په دې ورځ نبی اسلام پیدا شوی بس مشکلات کو کدونه قدر وای خو موږ منله د نبی اسلام ورځ پیدایش ورځ ده او ته خیرات کې نبی حق برابر باندې موږ اعتراض نشته کتر ولا لېږي دا ته دین وای او پر دا باندې خلک چې کم دي د اسلام باسي او دا چې کم دی هغه د عشق رسول معیار ګرځي او پر دې باندې چې کم بقاعده مناظره کوي او نو بیا چې کوم دی هغه موږ ودې چې شوي بدعت وایو.